الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله من طول مسلمانان یو او دا الله دا طرفنا فرض کړی شوی عبادت منځ کو او په هر مانځ کې دا الله پاک نه سوال کو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته نیغه لار وښیه او دا کومه لار نیغه چې دې راته ښولې ده نو پدیم ہمیشہ روان اساتا قائم دائم پدے لارم اساتا اور دین غلارن اخوا دیخوا کوما ہر مسلمان مانز کے اہدنا الصراط المستقیم وی دا یو درخواست دے اور دا درخواست اللہ پاک قبول کرے دے او دا ټول قرآن شریف دا دغه درخواست په جواب کې الله پاک را لېږلی دی چې بنده ته هدایت غواړې نو دا قرآن مې در لېږلی دی او دې کې هدایت دی بس دا ګوره په دې عمل کوه نو ته په هدایت یې الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه دا هغه عظیم الشان کتاب دی چې پدې کې هیڅ شک شبه نشته دی د دې په حقانیت کې شک شبه نشته دی هدى للمتقین دې کې هدایت دې متقیانو دپاره څوک چې ځان نه متقی جوړول غواړي نو هغه دې په دې کتاب باندې عمل شروع کړي به متقی شي او چې په دې کتاب باندې عمل نه کوي کتار سمر دعوے کے نو تبیا متقین نے نہ اللہ دے ټول مسلمانان متقیان کی په صحیح معنوں کی تقوا پرهیزګارۍ ته وایي چې ته پرهیز کې کم څیزونه چې مریض له ښه نه وي او ډاکټر ورته وایي دا ستا دپاره نقصاني دی دې نه پرهیز کوه نو دغه مریض چې هوښیاري نو دا ډاکټر په وینا عمل کوي او هغه شیزونه ته نه نږدې کېږي کوم باندې چې د مرض زیاتېږي یا دې پې هلاکېږي بس دغه پرهیزګاري ده او دغه ته تقوا وایي خلاف ورزي د بنده نه په دې کېږي چې دې خپلې خېټې ته وګوري چې یاره دا به په څه مړومه خپله خېټه او د بچو خېټه وس میں دونوں نشتا آمدن میں کم دے
او خرچونه زیات غستی شي نو دا به څنګه برابرومه؟ نو په دې فکر کې شي نو بیا جایز او ناجایز نه ګوري او خپله خېټه او د بچو خېټه برابرول غواړي. نو د قرآن پاک کې الله ځای په ځای د رزق ذمہواری اخیستې ده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. پس مکه هیڅ یو جاندار نشتا مگر داغی رزق پا اللہ دے. علی اللہ رزقها، رزق پا اللہ دے. بس دغه یقین چې بندو کې چې زما روزی زما د بچو روزی دا پا اللہ دا، نو د سره به ډېر سوچونه فکرونه نه وي. د هندوستان کې پخوا زمانه کې یو ځل یو ډېر لوی قات راغلی، غله نه پیدا کېدله او ټول خلک ډېر زیات حیران او پریشان. څه به کېږي د خوراک دپاره؟ یو سړی په بازار کې روان دی، خوشحالی کې دی، هیڅ د غم آثار په ښکاري نه او نو ټول خلک غمجن دي. یو بل سړی ورغی د مټې ونیوې، ته دې ټول خلکو ته ګورې نه؟ ټول غمجن دي، قات دی او تا سره د دې قات پروا نشته دی. تا باندې اړو د غم او د خفقان علامې ښکاري نه، هسې په مستی کې روانې. نو هغه ورته وایي که قات ویني ویلې زما پیسه، زه یو غلام یم او زما نیک سره دومره خمبې ډکې پرتې دي چې زما تصور کې نه راځي چې هغه به د 40 کاله کې خلاصې شي. دومره غلې پرتې دي نیک سره مې، زه د هغه غلام یم نو زما نیک سره خمبې ډکې پرتې دي، غلې ورسره شته. نو که قاطي په چا به وي نو زه په قات څه کوم؟ نو ګوره دا یو غلام دی او د ده په خپل نیک باندې دونه یقین دی چې زما د نیک ګدامونه ډک دي، خمبې یې ډکې دي، نو دی د رزق پروا نه کوي. وایي که قات وي نو په چا غریب به وي نو زما پیسو. یو غلام په خپل بنده نیک باندې یقین کوي، مطمئن دی. نو موږ د الله غلامان یو، د الله بندیان یو، د بندیانو نه. نو دا زمون یقین ولې په الله نشتا؟ هر څنګه حال چې موږ د الله بندیان یو او الله زمون د رزق ذمہوار دی. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. د رزق ذمہواری په الله ده، په بنده د عبادت ذمہواری ده چې دی به د الله عبادت کوي، دا ذمہواری په بنده ده، او په الله د رزق ذمہواری ده. نو من خپل ذمہواری پرېښوده چې هغه عبادت دی، هم پرېښوده او د الله ذمہواری په ځان راوړه چې ځان له رزق پیدا کوو. نو موږ یې ځان له نشو پیدا کولی، موږ له الله پیدا کوي. نو دا خپل ذمہواری پیژندل پکار دی چې موږ به د الله عبادت کوو او روزی به هر چا له الله ورکوي. وی دا اسمان نه مقرره ده چا لپاره به رزق را کوزیږي. عوام پښتانه وی الله پاک وی چې اله به سبا کم چې ستا روزی پیدا کم، اله به سبا کېږي چې ستاسو سره رزق راشي. نو هر چا له رزق الله مخکې پیدا کړی دی او د بره نه دا رزق دی بنده له را کوزیږي. اوس دا بنده ورته لوښي نیسي، بنده سره لوښي دی او دی ورته دا لوښي ونیسي چې الله دې لوښي کې راواچوه. نو رزق پاک د اسمانه راځي، خو که دې بنده ورته پاک لوښي ونیوه نو پاک رزق به پکې راشي، او که دې بنده ورته داسې ګنده لوښي ونیوه، د ګندګۍ څخه لوښي ورته ونیوه او دا روزي د الله د طرفه پاک راغله، نو په دې څخه لوښي کې روزي څخه شوله، پلیته شوله. نو بندیانو سره کم لوښي دی چې دوی الله ته نیسي؟
د دې زمیدار سره د زمیدارۍ لوښې دی دې په خپل پټي کې یا په پردي پټي کې محنت او مشقت کوي کرونده کوي دې کې بزرغونه شي او دله به الله ورکی لکه د نیمې ځمکه ده نو مالک مو شوله او د ده مو شوله مالک د پاره د ځمکې لوښې دی او د دهقان د پاره د محنت او مشقت په دې پټي کې دا یو لوښې دی نو که د شریعت مطابق زمینداری کې نو ستا لوښې پاک دی دی کې ښکلی پاکیزه رزق براکوز شي دکاندار سره د دکاندارۍ لوښې دی نو دا لوښې الله ته نیولې دی ټول ورځ دې دکانداری کوي یا الله دې دکاندارۍ کې رزق راکړي الله ولا رزق ورکوي نو که د شریعت مطابق په صداقت باندې دکانداری کوي دوکهبازي نه کوي نو دا رزق پاک دی او که د خلاف شریعت کارونه شروع کړل نو دا رزق ګنده دی کم دکاندار چې سودا خرڅوي او قسمونه ورسره خوري د دنه الله خپل د رحمت توجه لري کی سودا خاصم خرڅيږي کته قسم خوري او کنه خوري نو ستاره قسم ته ساجد ته چې قسم کې او په دروغ قسمونه کې نو په دروغ قسمونو سودا به خرڅ شي خو برکت به پکې نه وي بے برکت وي ته په خوشاليږي نه تا ته پکې سکون نه ملاويږي نو د دکاندارۍ لوښې پاک کا د شریعت مطابق کا پاک رزق به پکې ملاويږي ملازم د ملازمت لوښې نیولې او په دې کې د الله نه غواړي نو که خیانت نه کې دوکه نه کې چل ول نه کې او خپل ډیوټي په صحیح طریقې باندې کې نو ستا د لوښې پاک دی رزق به حلال وي هر طریقه باندې د ګټلو چې څومره طریقې دي دا یو لوښې دی او رزق پکې د الله د طرف راځي الله دې د هر چا ذریعہ معاش د شریعت مطابق پاکیزه کی نو رزق پاکیزه راځي دا الله پاک حکم د بندیانو ته کلوا من طیبات ما رزقناکم بندیانو خورئ تاسو من طیبات ما دا هغه پاکیزه سیزونو نه رزقناکم چې موږ تاسو له روزي کړي دي تاسو له در کړي دي نو دغه پاکیزه سیزونه خورئ د حرامو نه ځان بچ کوه لقمان حکیم صاحب یو ډېر لوی هوښیار او بزرگ انسان دی قرآن کې د واقعات ذکر دي او عامو کتابونو کې هم د واقعات ذکر دي دوی زما 400 پیغمبرانو سره ملاقات شوی دی دا غوی خدمت کې پاتې شوی ما لقمان حکیم صاحب وی او دا غوی په ناسته پاسته کې ما عبرتونه او نصیحتونه زده کړي دي نو یو نصیحت درته دا کومه چې د خپل حلق حفاظت وکړه د حلق حفاظت وکړه نو د یو مطلب دا دی چې ته خوراک ته کښېنې نو په دې حلق باندې دومره خوراک مه وردننه کوه دې ګېډې ته چې ستا په معده باندې بوج راولي یعنی دومره خوراک کوه چې ستا په ملا نیغی او ته په عبادت ته جوړې او دومره ډیر خوراک مه کوه چې بیا ازمول نشي ځکه معده یو حوض دی او په دې کې چې پاکې اوبه وي نو د ټول بدن د رګونو په ذریعه باندې اوبه خور کېږي نو ټول بدن باندې پاکیزه اوبو باندې اوبه خور کېږي او که نه دا حوض دی خراب که ګنده دی که نو دې رګونو کې به ګنده اوبه ځي ټول بدن باندې ګنده شي وده به نه کوي ترقي به نه کوي د عبادت شوق به دې نه وي نو ته خوراک چې کې نو یوه حصه دا معده ډکه که په خوراک باندې دویمه حصه د اوبو شوله او درېیمه پکې د هوا دپاره پرېږده
مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھی وہ چې خوراک کې داسې وخت کې خوراک شروع که چې ښه اوږي او چې نیم اوږي او نیم موړې نو داسې وخت کې بس کا پورا ځان مه مړوه نو ستا به معده ټیټ وي ستا به ټول بدن صحیح وي بیماریږې به نه او د عبادت شوق به دې وي او چې کله خوراک زیات کې نو تاله به خوب راځي تاکہ به ناراستی را پیدا شي د عبادت شوق به دې نه وي کار به دې خراب شي نو یو د حلق د حفاظت دا مطلب دی چې خوراک کم کوه ډېر زیات خوراک مه کوه او د حلق د حفاظت دویم مطلب دا دی چې بنده څه خوري څکي نو حلالا طیبا حلال خوراک کوه او پاکیزه خوراک کوه د حرامو نه ځان بچ کوه د کم بنده چې د حلال او د حرام فرق نه کوي نو د ده د عبادت شوق به نه وي حلال نه ګوري حرام نه ګوري خو بس ګېډه ډکوي نو چې ځان مړی او په حرامو باندې ځان موړ کړي نو د ده به څلوېښت ورځې دعا نه قبلیږي دی به کوي دعاګانې خو رزق یې حرام دی دعا به قبلیږي نه وی موسی علیہ السلام یو ځل یو سړی ولیده چې په یو ګټه باندې په سجده پروت دی او داسې جاړي چې د سترګو نه دا اوښکې راشي نو دا په ګټه پروزي او د ګټې نه بیا ښکته روانې شي ځمکې ته ځي او یا رب یا رب سوال که یا رب زما سوال قبول کی سوال نه قبلېږي موسی علیہ السلام الله پاک ته سوال کوي پروردگار دا بنده دومره جړا درته کوي او ته د سوال نه قبلې دا ولې نه قبلې وی جبرائیل علیہ السلام ولا راغ ورته وی چې دا بنده د په بدن جامې حرام دي او د په ګېډه کې خوراک حرام دی او د سکاک هم حرام دی خوړل سکل لباس حرام دی دا خو لا دې په اوښ کو جاړي که په وینو اجاړو مې سوال نه قبلو نو د حرام رزق یو اثر دا دی چې دا بنده به دعا کوي او قبلیږي به نه حجاج ابن یوسف د په خپله زمانه کې څه ډېر زیات ظلمونه کړي دي بزرګان به یې وجل یو علاقه وه په هغې کې داسې خلک وو چې د هغوی به هر سوال قبلېده او دې په هغې علاقې باندې ورغې او هغه نیکان او بزرګان د هغوی وجلې شروع کړل نو چا ورته وی دا خلک خو ډېر بزرګان دي او دا وجنه ما او کدی د دوی د خیرو د لاسه به تباه و برباد شي هغه ته غمې مکو ما ولا مخکې انتظام کړی دی دغه نیکان بزرګان دي دوی له مې دعوت کړه او حرام رزق مې پې خوړلی دی اوس که دوی خیرې کوي نو په ما نه چلیږي ګېډه مې ولا د حرامو ډکه کړه په ځان پوه م نه دي حرام رزق یې خوړلی دی اوس به د دوی دعا نه قبلیږي نو که ما ته خیرې کوي نو کوي دی که نه نو که خپله دعا قبلول غواړې نو د خېټه حفاظت وکړه د حرامو نه ځان بچ کا پاک به حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د پیغمبر علیہ السلام یو ورکوټ خادم دی د 10 کالو چې مور راوستو پیغمبر علیہ السلام له ورک وی د خادم ګوټی دی دا قبول کا او د خادم ګوټی ته د دعا وکا نو پیغمبر علیہ السلام وته دعا کړی دا چې یا الله د په مال کې برکت واچي او د په اولاد کې برکت واچي نو په مال کې برکت داري چې د نور خلکو باغونو په کال کې یو ځل میوه کوله انس رضی الله تعالی عنہ د باغ په کال کې 2 ځله میوه کوله کالو سربا بازار ته د باغونو میوه را رسیدي او د بچو برکت یې داري چې یو ځل طواف کېدو ډېر ښکلي ښکلي هلکان په طواف کې ګرځېدل یو ناشنا بنده دی هغه وایي د هلکان خو داسې ښکلي ښکلي ښکاري چې دا د چا بچي دي یو شانتي دي نو یو جینۍ ولاړه او نو هغې واورېد نو ورته وایي چې
دا د انس رضی الله تعالی عنہ پنځه د پاسه شپږ شلې